انسان د دې ځینې ایرپورټ ته لاړ شي نو ایرپورټ کې د اوداسه دپاره او د غسلو دپاره ځي هر ایرپورټ کې نو هغلته به د انسان احرام غسل او که غسل یې نشو کولی نو اودس به وکړي دا خبرې ضروري دي احرام باره کې به نن سبا دا خیال ساتي چې صرف دا څادرې به لاندې دلته وتړي نیت چې دی نو دا به لاندې نه کوي ایرپورټ کې به نیت ځکه نه کوي اکثر ترتیب دایي چې جاز پاتې شي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بس بیا به ته احرام کې ګرځي دی به تا ته لوی مشکل د دې د وجې نه صرف دا دوه څادرې به واچې صرف د دوو څادرو ته احرام نه وي احرام درې خبرې چې دی وکړې نو ته په احرام کې شو یو دا دوه څادرې دی واچولي دویم نیت دی وکړو نیت د عمرې یا د حج اللهم انی اريد العمره فيسر حالي وتقبلها مني دا د عمرې نیت دی دا دی وکړو او دریم تلبیه دی وسویله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا درې کاره چې دی وکړو اوس ته احرام کې داخل شوي د احرام پابندیانې پتا راغلي یوازې د څادر باندې سړی محرم کېږي نه د دې سره ټوپۍ هم په سر کولی شي د دې سره مخ هم بیا پټولی شي چې کله د نیت او تلبیه وکړه نو بیا احرام کې شو دغه به بیا بره کې او دا بر اساني په جاز کې ځکه چې د تلبیې تعلق هم د خولې سره دی او نیت هم د زړه او د خولې سره تعلق د دې د وجې نه کله به هم نیت لاندې نه تړئ چې بیا هفته یې سارې او ورځ یې سارې او داسې حالت د احرام کې نو ته ګرانه وي اوس کو چېرته جاز پاتې دي شي صرف دوه څادرې دي هغه بیرته بدل که نیت داسې هم نه دی کړی واپس خپلې جامې واچوه نو دلته دغه دوه څادرې اچول د هغې ترتیب وروسته ښایو انشاءالله ورسره بهتر غسل سنت طریقه یو انسان د څه تکلیف د وجې نه یا د یخنۍ د وجې نه یا بل څه عوارضي او غسل نه کوي نو څه واجب نه دي صرف اودس هم کولی شي دا هم یو سنت عمل دی دا چې وکړو نو په ټول حج کې به د انسان ته یو دیش خبرې دي دا یو دیش خبرې به کول غواړي یو دیش خبرې دا د حج سره تعلق ساتي څه پکې فرض دی او څه واجب دی او څه سنت دا مختلفې خبرې دي په دې کې اولنۍ خبره حجر اسود سے اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف شروع کرے طواف کے دوران تیسرا کلمہ یا کوئی اور دعا پڑھے اول چې تا د دې ځینه جاز کې لاړ شي جدې ته جدې نه دې تا په بس کې ویسي مکې ته مکه کې به تا اول لاړ شي تا هوټل به اوچر به تاله درکړی هغه اوچر به ورته ښیي یو دومره کاغذ به بس هغه چې ورته ته وښیي هغه تا ته ښیي چې ستا پلانکې هوټل دی چې څنګه بس ودرېږي تاسو وایي اوچر یې راواله بس اوچر به ورته ورښکاره کړي بس هغه ته پته ولګي کلنډر ته چې د پلانکې هوټل دی بس هغه هوټل ته به تا رسئ او تا ته به وایي دغه هوټل دی هلته به ته خپل سامان ویسي هوټل والا ته به ووایي چې دا زما اوچر دی هغه به تاله کمره درکړي کمره درکړله نو ته جلتي مه کوه چې خامخا ته په دې ساتې ځان حرم ته رسې لاول خپله کمره صحیح کا منزل معلوم کا بل دا چې را کم سړي تاله کمره درکړه نو د دې هوټل یو کاړي او په دې کارت باندې شاته د دې هوټل پورا ارڅ چې دا هوټل پلانکی ځای کې دی که ته چېرته ورک شي هر ځای کې نو هغوی تا د خپل هوټل ته رارسولی شي نو دې هوټل والا ته چې څومره کسانې وي اخونه کارټونه به ترې اخلي چې دا کارت تا سره د صحیح ابتدایي دوري ملګري یو بل نه ورک شي څوک ورک شي نو ته مشکل به نه وي ډایرکټ به هغه یې رارسوي به چاته چې کارت وکړي او په کارت باندې چې هوښیار سړی نو لارې کړي چې داسې راځه دلته به راورسي نو دغه کارت به هر یو ساتي بیا په کارت باندې هغوی د پاسه دا ولیکي چې د مثلا څلورم منزل کې لسمه کمره ده یولسمه کمره ده هغې هم پرې لیکلي نو کمرې هم یو شان دی په هغې کې هم کله خطا کېږي منزلونو کې هم انسان خطا کېږي نو چې ته دلته بره خیږي هغه لیفټ کې نو هلته هوښیار سړي ته وایي دیز ته ځه نو هغه به بس بټن ووایي ته به خپل څلورم دغه ته ورسېږي اول ته به تا ته وښیي چې نه هغه ستا کمره دغه ترتیب چې کمرې ته ورسېدي سامان دې کېښوستو که تا ته تکاوټ دی تکلیف دی رته نو ته آرام هم کولی شي خوراک ته ضرورت دی خوراک هم کولی شي جلدي به نه کې
چې ښه آرام دی وکړو خوراک دی وکړو بیا به اودس وکړي او بیت الله طرف ته به را روان شي دا چې دی دا حرم برانډه ده دا زیړه او دا بیت الله دی او زمونږ اکثر خلک چې راځي نو په دې ګیټ باندې راځي باب فهد ورته وایي باب فهد باب عبدالملک دا دروازه ده یو دا د عمرې دروازه ده باب عمره یو دا عبدالعزیز دروازه ده دې دروازه باندې خلک راننوځي نو ته چې را روانې داسې په عامه لار باندې او په دې برانډه کې داسې راځي دې ځای ته چې راورسېږي نو ته به په هواره ځمکه چې راځي داسې به راشې لکه دا چت بیت الله دلته لاندې دی جوور ځای کې دی بیت الله په عامه ځمکه چې راځي دې ته به رارسېږي بیا به کته په پاټ کو راکوزېږي نو بیت الله ته به راسي دا لاندې دی نو دې ته چې ته راورسېږي اول خدا چې ته د لرې نه کوشش مه کوه چې ته بیت الله د لرې نه وینې چې څومره را نږدې شي او نږدې نه وینې نو بهتره ده او چې کله دې په اول نظر ولګي د اول نظر سره دعا ښه قبلېږي د الله په کور د انسان نظر پرېوځي نو دعا وکړي لارې منځ کې شرطې والا تا نه پرېږدي نو یو څنډې ته به ودرېږي او د الله کور ته به داسې ودرېږي او دعا به وکړي چې کوم حاجتونه دي 3 منټه کولی شي 10 منټه کولی شي 15 منټه څومره توفیق الله درکړی دعا وکړه بهترینه دعا دا ده چې الله دلته زه څومره اعمال کوم او څومره دعاګانې کوم ټولې زما په خپل دربار کې قبول چې کله دې دعا وکړه نو بیا به ته دې ګوټ له راځي دې ځای کې حجر اسود دی دا کرښه چې ده دې ځای کې حجر اسود ستا آغاز به دې ځای نه کېږي دې حجر اسود ته چې ته راورسېږي نو ته به دې بیت الله طرف ته داسې مخکې او دا لاسونه به چوت کړي بسم الله الله اکبر به ووایې او دا لاس به ښکل کړي دې ته چې څوک نږدې لاس وله وروړي هغه ښکل کړي څوک چې بیخي نږدې هغه په خوله باندې ښکل کړي په ټول بیت الله کې د ښکلېدو د دې ځای حکم دی د نور بیت الله د ښکلېدو شریعت کې حکم نه نور خو هر شی پاک دی سړی و چې هر څه مې ښکلولی خو حکم یې نشته حکم ثواب چې پې میلاویږي هغه صرف دقه ځای دی استعلام او یو دې طرف ته رکن یمانی ورته وایي چې هغه مغی کلاو کم ځای نه چې کلاو پرېښي د بیت الله په ګوټونو کې د دغه استعلام دی او دغه باندې لاس راښکل شته او ښکلېدل شته د دې نه سوا نور کوم ګوټونه چې پټ دي د هغې حکم نشته په هر حال دې ځای ته چې مخامخ شوي د دې ځای نه به ستا طواف شروع کېږي نو دوه نښې به تا ته راځي یو دې بیت الله کې به حجر اسود ګڼه به پې جوړی بل طرف ته چې ته داسې وګورې پورته په دې برانډو باندې به یو شین لیټ لګېدلی دا پخواني لیټونه به چې موږ دلته لګول دقسې لیټونه خو داسې پورته به لګېدلی پورته نو هغلته شین لیټ او دلته حجر اسود دا به ستا نښه شي د دې ځای نه به ستا طواف شروع کېږي نو ته به د دې ځای نه طواف شروع کړي داسې بسم الله الله اکبر دې ویل دې ته مخ کو نو کله چې ته د حجر اسود ته مخامخ شي او طواف کې نو د طواف په موقع باندې دا احرام به تا تړلی د احرام 2 څادرې دي ګوره د دې دا طریقه هم د مخکې نه زده کړه طریقې دا ده چې کله دا تړی که نه نو کلاو به ودرېږي دا چې د تنګ د ځان نه تاو کو نو بیا پکې قدم نشي اخیستی نو چې کلاوي نو قدم به ښه اخیستی شي ګوره داسې وګوره دا به داسې ونیسي او دا بل به تاو کړي داسې به یې تاو کړي داسې به یې تاو کړي دلته راورسېدو که نه ډېره دلته غوټه ورکړه ګوره بس دا اوس بلکل د پرتګاغ په شان ته بلکل نه لګي دا وشو که ته وایې چې نور هم مضبوط شي داسې راتاولی شي که ته وایې چې نور هم مضبوط شي د دې خپله پټۍ ده هغه پټۍ به هم پسې دلته کلکي دا بلکل بس برابر شو ګوره اوس قدم هم غټ اخیستی شي دا اوس چې داسې تنګي نو دا بیا داسې شي بیا پکې قدم نشي اخیستی بیا ختلی هم نشي په پوړو کې به ته بیا تکلیف نو دا اوس کلاو شو غټ قدم پکې اخیستلی شي دا دې لاندې شو دا دې د پاسه څادر دی د پاسه څادر دا دی عام حالات کې د دې ځای نه چې ځینې اوږه به نه ښکاره کوي ځینې خلک د دې ځای نه اوږه ښکاره کوي د دې ځای نه عام څنګه څادر چې اچي دغسې به څادر واچي دا ستا احرام شو صحیح شوه احرام دغه ترتیب او چې کله بیت الله ته ورسېدلې او طواف دې شروع کوو استباع ورته وایي استباع دې ته وایي چې دا ښی اوږه ښکاره کړي دا اوږه به ښکاره کړي داسې به داسې به واچي
دغسې نو طواف به په دې طریقه باندې کړي. په دې طریقه یې طواف شروع کړو د دې ځای نه. نو ته چې داسې تاو شي تاو شي تاو شي تاو شي دې ځای ته بېرته راورسېدې دې ته یو چکر وایي. عام خلک دې ته طواف وایي، دا طواف نه دی، دا یو چکر دی. ملګرو نه موږ تپوس وکړه لکه څو طوافه دې وکړو؟ نن مې 20 طوافه کړي. لکه 20 طوافه ته چېرته کولی شي د الله بنده؟ هغه دې 20 ځل تاوېدو ته 20 طوافه وایي. حال دا دی چې دا یو چکر دی، داسې چې تاو شي او دې ځای له رالې طواف نه دی پوره، یو چکر په طواف کې وشو. دویم دې ځای ته چې راورسېدې نو بیا به بیت الله ته مخ کې مخ نه صرف دا صرف مخ ټول وجود نه، مخ به کې بسم الله الله اکبر لاس به ښکل کړي. دا استلام به هره پیره کې دلته چې راتلې. نور خو خلک څوک یو ځای ته کوي څوک بل ځای، خو ستا د استلام ځای دا دی. بیا هغه ټایم کولی شي رکن یماني تودې ته دې طرف ته راکم نه چې ورسره لاندې حتیم تاو دی دې ګوټونو ته نشي کېدل. دویم ځل به تاو شي دلته به استلام کې، دریم ځل به تاو شي، څلورم ځل به تاو شي، پنځم ځل، شپږم ځل، اووم سره ستا طواف پوره شو. اووه ځل چې د چکرو والو طواف پوره شو. په دې کې دا اولني 3 چکره چې دي نو په دې اولنو 3 چکرو کې رمل ورته وایي. رمل ورته دې ته وایي چې انسان د پهلوانۍ په شان مزل وکړي، دا پوندې لګي چوتې کې داسې او داسې اندازه باندې مزل کوي. نو داسې اندازه باندې به د بیت الله نه تاویږي، عام مزل باندې کوي. او د هغې یو حکمت و د نبي علیه السلام چې اول ځل راغلی نو کافر ویل چې دا صحابه دومره کمزوري شوي دي، د مدینې تبو دومره خوړلي دا زموږ مقابله نشي کولی. نو نبی علیه السلام صحابو ته ویل چې طواف کوئ د پهلوانانو په شانه ګرځئ چې د کافرو ته پته ولګي چې دا نه دي کمزوري، دا هغسې پهلوانان. نو خپل کافرو ته خپل زور ښودلو، د هغې دپاره دا عمل د قیامت د ورځې پورې یو سنت عمل وګرځېدو. 3 طوافونو کې به صرف دغه کې، ټولو کې نه، بیا 4 کې به عام مزل کې. چې کله 7 طوافه پوره شو نو د نورو طوافونو کې چې ته څومره بیت الله ته نږدې نو زر به چکر پوره کېږي. په دې آخري طواف کې به دې ځای کې لږ بیا رالرې وځي، د دې دپاره چې داسې نه دې ځای کې ستا طواف پوره شي او ته داسې ډېر ډارېک راوځي نو رشي په رش کې بیا نه شي وتلی. نو د هغه ځای نه به ورو غاړې ته راځي 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 نو چې دې ته رارسي نو د رش نه به هم راوتې او بیت الله ته به مخامخ شوی دې ځای کې به استعلام وکړي. استعلام چې دې وکړو ستا یو عمل پوره شو، طواف وشو. طواف چې دې پوره کړو نو دویم عمل په دې پسې څه دی؟ دویم عمل د طواف نه وروستو دا درته صرف زه د عمرې چل ښیم. دې ځای نه به راشي دا وګوره دې ځای کې چې دی دا هم په دې مطاف کې دی، د دې نه به کله ته په دې طرف ځې او کله به په دې طرف ځې، په دې مطاف کې دی. دا دې ته ویلی کېږي مقام ابراهیم، هغه کاڼی چې په کم باندې به ابراهیم خلیل الله ودرېدو او دا بیت الله به یې جوړو. په دې کې د ابراهیم علیه السلام د پښو خاپونه شته دي لاندې، دې ته مقام ابراهیم وایي. دغه مقام ابراهیم نه شاته 2 رکعته لمونځ کول دي. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، تاسو مقام ابراهیم ځای د مانځه وګرځوئ. نو ته چې دلته ودرېږې نو بیت الله او مقام ابراهیم دواړو ته به ستا مخ راشي، دلته به لمونځ وکړي. خو کله کله دلته دومره راشي هلته یې پټه لګولي، د پټې نه دې خوا خلک طواف کوي او اخوا خلک لمونځونه کوي. خو کله دومره راشي چې دې ځای کې ګنجایش نه وي د خلکو د رش د وجې نه، نو لازمه نه ده چې خامخا دا دواړه دې تا ته مخکې راشي. بس په دې برانډه کې چې کم ځای کې تا ته ځای میلاو شو 2 رکعته لمونځ وکړه، هر ځای کې چې میلاو شو 2 رکعته لمونځ چې دې وکړه. د دې طواف نه وروسته دا 2 رکعته واجب دي، سنت نه دي، واجب دي. دا به کول غواړي خامخا به یې کوي، که هر ځای کې دې وکړه خو دا به کوي. کله چې دې دا 2 رکعته وکړه دلته نو بیا د دې ځای نه داسې لار تلې ده داسې او بېرته داسې راغلی ده داسې دې صفا ته راغلی. نو چې تا طواف پوره کړو دلته به اوبه وڅکې، طواف به دې کړی نو دلته ځای په ځای باندې اوبه لګېدلي په کولرونو کې، مطاف کې هم ګیر چاپېره پرتي ښې د ابي زمزم اوبه به وڅکې. د ابي زمزم اوبه چې دې کله وڅکلې د خیره سره نو د هغې نه وروستو به که په خپله تلار نه ده معلومه چاته ووایي عین صفا صفا صرف چې وایي صفا هم هغې ته پته لګي. نو هغې به تا ته وښیي چې دا لار ده، په دې لار باندې به داسې راشي. دا ځای خو جوړ دی نو د دې ځای نه د چړایي کې لار راختې ده، دې سره راغلی
ته چې په دې لار راځي ګاړی پرې راتلی شي خو هغه پیدل انسانان دپاره د چړایي کې د دیز ته به راوښي دیزې ته چې راورسېدې ګوره دا صفا یو ته لیکلې دا صفا ده او دی مروه یو ته لیکلې دا مروه ده خو دا صفا مروه دا د برانډه کې دننه ده دا هم برانډه کې ده دا هم د ټوله برانډه کې دا دننه ده دا لرې ځای نه دی یعنې ته به بل ځای ته ځي هم د برانډه کې دیزې ته چې ته راغلې نو په دې برانډه کې به بېرته تا ته دا بیت الله ښکاري نو بیت الله طرف ته به مخکې او بیا به دعا وکړي دلته مونځ نشته دلته مونځ خلک څه دلته هم بیا مونځ کوي دلته مونځ کوي خو په دې کې مونځ نشته دی دلته هم دعا ده دلته هم دعا ده دیزې کې چې دعا کې هر څومره وخت چې کې نو د دې نه بیت الله ښکاري بیت الله ته به ګوري دعا به کوي او دلته چې راشي نو د دې دیوالونو د وجې نه بیت الله نه ښکاري نو به صرف بیت الله طرف ته به مخکې او دعا به وکړي بیا دی او دی تواب کې فرق دی دی تواب کې چې داسې تاو شي دا یو چکر دی کې چې د دیزې نه دیزې ته رالی باس دا یو چکر اوس چې بیرته دلته رالی دا دویم شو دریم څلورم پنځم شپږم اووم شروع کېږي به د دیزې نه او ختمېږي به په دیزې باندې د صفا نه به شروع کېږي څنګه چې قرآن کې اول د صفا ذکر دی ان الصفا والمروه من شعائر الله دقسې صفا دلته مخکې او د دې ځای کې غټ بورډ هم لګېدلی دغه آیات یې پې لیکلی او داسې اوړې راوړي ښایسته لیکلو کې نو دې صفا نه به شروع وکړي او دا شنه لیټونه دي دا د صفا دقسې یو ښایسته برانډه ده دقسې ښایسته یخه برانډه په ټول حرام کې د ټول نه یخ ځای هغه دی چې په جون جولای کې به ستا هلته یخني کېږي بالکل به دې یخني کېږي داسې یخ ځای نو ته چې ځې نو په دې لاره کې په دې دغه کې به الله بره ډېر لیټونه راشي شنه لیټونه او دیزې کې لاندې دغسې پټه ده د اوسپنې پټه ده یو پټه دلته ده یو هلته ده د دې پټې نه د هغه پټې پورې دې شنه لیټونو کې دې کې منډه ده دا هغه ځای دی چېرته چې حاجرې بیبي دیزې ته راوختله او بې وکتلې او پیدا یې نه کړلې او هلته اسماعیل علیه السلام ته کته چې دلته پروت دی نو د دیزې نه داسې را روانه شه چې دې غره ته وخېژمه کو دې طرفونو ته چېرته اوبه ښکاره شي نو چې دیزې ته راورسېده دا ځای جوور دی اوس خو لږ چوت دی هغه وخت کې هم جوور اوس هم ته بیت الله نه ښکاري نو هغه د اسماعیل علیه السلام ځای نه لیدو نو په دیزې کې به هغې د دیزې پورې منډه وواله بیا به دیزې کې اسماعیل علیه السلام ښکاره شو نو بیا په عام مزل روانه ازوی ته به یې کتل نو هغې وزل په دیزې کې منډه والې وه هغسې به ته منډه وې نو دې ځای کې به تیز ځي او نور به عام مزل کې کله چې دا اووه چکره ووهل بس تا عمره ختمه شو اوس تا یو عمل پاتې شو چې هغه سر خریدل دي یا وړوکی کېدل دي دا عمل پاتې دي مروه سره دلته چې دی دروازه ده هغه دروازې باندې چې بار ته وځي عام ځایونه دي هلته کسان هم ولاړي داسې دا شنه غټ غټ ډرمونه چې دامي ګن من پکې خلک شي بس هغې کې وله سر خرئ او څوک داسې چې لاړ شي بار بازار کې هر څوک یې پېژني چې دا سړي عمره وکړه او سر یې لا ببر دی نو بس هر یو ګنایي وایي دې خوا راځه نو که هغه نایانو باندې سر وړوکی کې بهتره خبره دا ده چې د دې ځای نه دې د ځان سره مشین او پلیټ وړی نو هلته چې ستا په سر خرېدو باندې 1000 روپۍ خرچه راځي نو دلته به یې 2-3 روپۍ خرچه راځي نو بهتره دا ده چې د دې ځای نه ځان سویس بس مرګري دي مرګري یو بل له سر وخري ټول هلته په هغه موقع باندې خرول بهتره هلته نبی علیه السلام د خرونکو دپاره 3 ځل دعا کړې ده والمقصرین دپاره په 4م ځل باندې دعا کړې عامو حالاتو کې ویښته پرېښودل سنت دي خو هغه موقع کې هلته صرف خرول بهتر دي نور دواړه کولی شي نو ځینې خلک داسې کوي چې هلته لاړ شي خاص کر دا نوجوانان دیزې کې یو ټک ورکړي دیز کې یو ټک یو دلته وایي ځه نو په دې باندې انسان د احرام نه نوځي دا اوس هم په احرام کې نو د دې به کم نه کم د خپل سر 4 حصه ویښته به اخلي 4 حصه ویښته به اخلي د خپل ویښتو که د دې نه کم دي نو په هغې باندې انسان د احرام نه نوځي نو دا ستاسو د عمرې ترتیب شو انشاءالله آینده سبق کې به عمره وشوله بس لاړ شه خپل هوټل ته هوټل کې خپلې جامې بدلې که عامو جامو کې راځه بس د بیت الله نه طوافونه کوه ستا بهترین عمل بس دا طوافونه دي نفلي طوافونه دي دا بهتر عمل دی طواف باندې ستړی کېدلي دلته کېنه او د الله کور ته ګوره
یا قرآن نواله کله قرآن ته ګوره او کله د الله کور ته ګوره هغه هم عبادت دی دا هم عبادت یو خپل مزه او خوند دی الله دې زمونږ او ستاسو ټولو پکې نصیب وکړي دا د عمرې مختصر ترتیب شو انشاءالله دا به بیا نمبروار ټول د حج چې کومه طریقه ده هغه به ښایو انشاءالله